الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین. مولا کریم دا منگا چه دلتا کے ناسیو اللہ ستا گناہگار خطاکار سیاکار بندگان الہ العالمین ستا پدر کے پخپلو گناہونو بندخ پیمانیو اللہ د مغفرت او د بخنې دپاره مو درته لاسونه پورته کړي دي. الله زموږ د ټولو د ګناهونو او د خطاګانو نه درګذر وکړه. الله زموږ د ټولو د مغفرت او د بخنې فیصلې وفرمایه. الله زموږ ګناهونه خو که ډېر هم زیات دي، الله ستا د رحمت په مقابله کې زموږ د ګناهونو هېڅ حیثیت نشته. الله د خپل رحمت په توفیل د خپل محبوب پیغمبر په وسیله باندې الله زموږ د ټولو خطاګانې معاف کړه. الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. الله مونږ په هر حال کې تا ته محتاج یو، همیشه مو خپل در ته محتاج وساته. الله د شریرانو د شر نه، د حاسدانو د حسد نه، د ظالمانو د ظلم نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. الله د مخلوق د شر نه، د مخلوق د ور در نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. مولا کریم د دنیا او د آخرت د ذلت نه، رسوایۍ نه، غم فکر ناکاره زندګۍ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. مولا کریم د آفتونو، د مصیبتونو، د امتحاناتو، د وباګانو نه الله مونږ ټول وساته. د تاڼو، تحصیلونو، اسپتالونو، اکسیډنټونو نه الله مونږ ټول محفوظ مامون کا. الہ العالمین زمونږ پړونو کې تواضع، عاجزي، انکساري پیدا کا. د تکبر نه، لویۍ، ریا، نوم، ناموس نه، د عجب، د خودپسندۍ نه، د چغلو، د بهتانونو، الزامونو نه، د بد نظرونو الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. الله مونږ ټولو سره خپل امداد او خپل نصرت شامل حال کا. مولا کریم څومره مسلمانان بیماران دي، تمامو ته شفای کامله عاجله مستمره د پاره د نیک عمل نصیب کا. بے اولاد حضرات چې څومره دي الله تمامو ته نیک صالح او دیندار اولاد نصیب کا. د قرضدارو قرضې د غیبو نه ادا کا. د ضرورتمندو ضروریات د خپلو غیبو خزانو نه برابر کا. مولا کریم څومره مسلمانان بې رشتې دي، نیک او دینداره رشتې ورته نصیب کا. څومره مسلمانان بے روزگار دي، تمامو ته بهترین روزګارونه، کاروبارونه ور نصیب کا. الله څومره مسلمانان بې کوره دي، الله بهترین فراحه کورونه ورته نصیب کا. د امت مسلمه څومره مسافر دي، تمامو ته په سفر کې خیر کا. الله څومره مردگان دي، د تمامو کامل مغفرت او بخنه نصیب کا. الہ العالمین زمونږ د ټولو چې باقي کومه زندگی ده د اسلام د قوانینو مطابق د خپل پاک محبوب پیغمبر د سنت طریقو مطابق را تر دغه کې ژوند تیرولو توفیق را نصیب کا. الله د خپل نافرمانۍ نه، د ګناه د کار نه الله مونږ ټول وساته. الہ العالمین زمونږ د حیا، د عزت او د اسلام زندگی نصیب کا. الله چې کله راته مرګ راځي د بېعزتۍ د ژوند نه، د بېعزتۍ د مرګ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. د ځن کدن سختۍ را باندې اسانې کا. د عذاب قبر نه، د جهنم د اور نه مو وساته. د محشر د سختو نه مو وساته. الله زمونږ په دې مجلس کې دا څومره حضرات دلته ناست دي یا بهر څومره هم اورېدونکي دي د دنیا او د آخرت په عزتونو باندې سرفراز کا. د دوی په رزق، په عمر، په اولاد، په صلاحیتونو، په کاروبارونو کې برکتونه نصیب کا. د رزق بندې دروازې ورته کلاو کا. دنیا او آخرت وله ښایسته کا. د انبیاو، د شهداو، د صدیقینو، د صالحینو ګاونډګري ورته په جنت کې نصیب کا. الہ العالمین کورونه د امن، د سکون، د چین گهوارې وله وګرځو. الہ العالمین څومره حضراتو چې مونږ ته یا زمونږ د ملګرو ته د دعاګانو دپاره ویلي دي الله د تمامو جایز دعاګانې قبولې کا. الله د تمامو جایز تمناګانې پوره کا. الله د تمامو جایز ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو نه برابر کا. الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.